ملګرو دا زمونږ د ډسټرک علي ډیره غټه منډي ده او سکهلې ساوري چې کومې دي دا ډېر زیات ګران دي. دا سنډه چې کوم تاسو ته ښکاري د 3,50,000 روپۍ قیمت وي هغو او ډېر مست سنډه دی او بره د درې نه یې راویستی دی او دا غویان چې کوم دي دا هم تاسو ته ښکاري. سکهلې ساوري چې کوم دي دا ډېر زیات ګران دي. هغه که زمونږ ډسټرک علي ده که بډګرام دی یا ثابت ال کې پکې دی نو غویان چې کوم دي هغه پکې ډېر زیات ګران دي. دا 2.5 لک روپۍ د دې قیمت او دغلته واړه سکوټي چې کوم دي 1.5 لک منې 2 لک منې 3 لک منې دا غوی په 3 لک روپۍ باندې دا تاسو ته چې کوم ښکاري خو غویان چې کوم دي هغه ډېر ښه دي زمونږ د تحصیل علي سوري ضلع علي. منډۍ چې کومه ده دا دې ورځو کې څه ټپ غوندې ده ځکه چې باران وریږي او یخ هم ډېر زیات دی. کم کوز ساوري دی پکې دغه میخې چې تاسو ته کومې ښکاري دا 2.5 لکه 3 لکه د دې قیمت دی. ولې حیران دی یم چې دا ساوري دومره زیات ګران ولې دي. دلته یو نری غونې کټی و هغې څه تقریبا 1,30,000 1,40,000 روپۍ قیمت وي. د دې چې کوم دی 1,50,000 سوري 2 لکه روپۍ دی قیمت وي. او دغسې که میخې دي او که ساوري دي او که سقي دي او که سقوټي دي باچا ریټ چې کوم دی ډېر زیات های دی دې ځله د منډۍ دا بیزه چې کومه تاسو ته نری غونې پکې ښکارېده د دې 50,000 روپۍ وي. هغه باچا د سیساب دی دغه نری غونې کټی ده پکې د دې هغه 90,000 روپۍ وي. دا پکې میخه ده اوري هر قسمه مال چې کوم دی دلته به تاسو ته میلاویږي او دا زمونږ د ډسټرک علي منډۍ ده او کم کوز خلک د پکې ځکه باران وریږي ډېر زیات که نه بیزي پکې هم شته هر قسمه مال یو منډۍ چې کومه ده هغه مرکز سره لګېدلې ده یو منډۍ کرکټ سره لګېدلې ده یو بره بیارۍ بیلې سره لګېدلې ده. دا کرکټ خوړ دی او دلته مال چې کوم دی ډېر زیات راغلی دی. ملګرو دغه زمونږ د تحصیل علي منډۍ حال چې کوم دی دا تاسو ولیده او ساوري چې کوم دی ریټ چې کوم دی که نه د ګاډو نه هم زیات شی دی او ډېر های فای ریټ دی او قرباني چې کومه ده خو فرض ده خو بس الله پاک دې رحم وکړي اخري ورځو پورې خلک انتظار کوي چې یاره اخري شپې من چې کوم دی مال بارزان شي که نه خو زما یقین نه راځي ځکه چې مال ډېر زیات ګران دی او چې د دې سنډه قیمت چې کوم دی دا 3.5 لک روپۍ دی نو پوه شئ خو یقینا دا مس هم ډېر زیات دی که نه ډېر جوخت تکړه شی دی. په ثابتې منډۍ کې ما ته دغه یو سنډه میلاو شو چې دا پکې لږ د کارو خمسو او نور ساوري چې کوم دی زمونږ د غرونو ساوري دي که نه نو دلته خو زمینداری خلک پاتې کېږي او دا منډۍ چې کومه ده دا بره د مرکز سره لګېدلې ده. امید ساتم ویلاګ به ستاسو خوښ شوی دا راته په کمنټس کې وایي چې ستاسو ځای کې څه حساب کتاب دی.